والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علامة الإيمان حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف زما معزز سامعین و حضرات ورونو، نننې بیان د دې خبرې په وضاحت کې دی چې خداوند رب ذوالجلال تمام کائنات کی رحمت عالم سید العرب والعجم سید ولد آدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تا د هر چانا د مخلوق په حساب سره زیات عاشقان او محبین ورکړیو. که سوچ وکړی شي څومره عاشقان او محبین چې د رحمت للعالمین دنیا کې موجود دي، هغه زمانه کې تر نن پورې تر روز قیامت نو دومره محبین الہ العالمین بل چاته نه دي ورکړي. او دا یو داسې عجیبه کمال دی چې دا په پیسو باندې په کوشش او تلاش باندې دا نه حاصلېږي. دا محض د خالق کائنات په فضل باندې چې د یو سړي محبت د بل چا په دننه زړه کې اچوي، دا اختیار د بل چا سره دی، دا د بل چا اختیار دی. کم بادشاہان چې خلکو ته تنخواګانې ورکوي، خرچی ور باندې کوي، هر څه کوي، خو د دغه خلکو په زړونو کې د دغه باچا مینه نه وي. یو انسان دی چې هغه پیسې خلکو ته نه ورکوي بلکې پیسې تی اخلي. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خپل زمانه کې د خلکو نه زکات د پاره خلک مقرر کړي و، هغه به تی ټولو. نو کمال دا عجیبه کمال دی چې پیسې ورکوي نه بلکې پیسې تی اخلي، د زکات د پاره پیسې تی ټولای، او بیا هم دومره محبت
د هر فرد د صحابه کرامو د اینه بعد تر ننه پورې د مسلمانانو په دننه زړګي کې د محمدي مصطفی صلی الله علیه وسلم سره یوه مینه. نو دغه کمال حاصلول پکار دی چې دا کم یو شی دی چې د هغه څیز په وجه باندې د عوامو په زړونو کې د خلکو محبت سیوا کېږي. یوازې انبیا علیهم السلام نه، د اینه بعد صحابه کرامو سره زمونږ دا محبت. مخکې راشئ خلیفه صاحب مبارک، مخکې راشئ، مېلمه ته ځای ورکړئ، دلته مخکې ځای ورکړئ. نو هغه کمال قرآن عظیم شان تاسو ته واضحه کوي چې کم یو څیز دی چې د هغې په وجه باندې د خلکو په زړونو کې محبت سیوا کېږي. نو اله العالمین په تاکید سره دا وعده عبادو سره کوي چې ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقینا د صحیح ایمان والا او یقینا هغه کسان چې هغې بیریا عبادات کوي. عامل الصالحات معنا عامه څه کوي؟ خلک نیک اعمال کوي. خو کله چې نیک عمل کې ریا وي نو هغه نیک نه وي، هغه برباد او ضایع وي. ځکه عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه د عامل الصالحات شرایط ذکر کوي او وایي چې د عمل صالح دپاره یو شرط هغه دا دی چې ریا به نه وي. که ریا ورکي و مونځ ښه عمل دی خو دې ته عمل صالح بیا نه وایي چې د ریا نه ډک. که جهاد وي که نور عبادات وي خو د عمل سره ریا ګډه شوه دا صالح نه دی، طالح دی، د دې څه اجر نشته بیا. نو اله فرمایي هغه خلک چې مؤمنان دي او بل بریا عبادات کوي سیجعل لهم الرحمن ودا، زر دی چې اله العالمین رحمان ذات به دی لرا محبین پیدا کی، محبین به ورته پیدا کی. دا چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره خلکو مینه راغلی ده او د هر چا نه عاشقان زیات دي، دی وجه دا ده چې د دومره قوي ایمان په انسانانو کې د بل چا نه و، او د هغې وجه دا ده چې د دومره د عمل صالح والا انسان په انسانانو کې بل څوک نه و. نو چې هر کله د ایمان په مقام او د عمل صالح په مقام کې اعلی او فوقیت لري سیجعل لهم الرحمن ودا، نو د عاشقانو په لحاظ هم د هر چا نه کثرت لري، د ده نه زیات محبین د بل چا نشي. دغه شان سلسله دا پوړۍ په پوړۍ را روانه ده. دویمه درجه کې محبت چې د امت کې د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه سره سیوا دی او د هغه محبین زیات دي. هغه هم د ایمان او د عمل صالح په مرتبه کې یو فوقیت لره په دې امت. د هغې ایمان او د عمل صالح په وجه اله العالمین دنیا کې د سره محبین او عاشقان پیدا کړل. که هغه شیعه د صدیق اکبر صاحب ګستاخي او بېادبي کوي نو بالمقابل د صدیق اکبر صاحب په نوم باندې خلک سر قربانۍ ته هم تیار دي د شیګانو په مقابله کې. اصلي کمال ټول په ایمان او عمل صالح کې دی. اوس دغه ایمان دا خو الحمدلله مونږ په دار اسلامي کې پیدا یو، نو راوړل د ایمان دا مونږ ته بغیر د مرشد هم آسان دي، ولې پلار مور مونږ ته ایمان او د ایمان چل ښودلی دی، د مسلمان په کور کې پیدا شوي یو. خو دغه ایمان چې بیا کامل کیږي او پوره کیږي نو هغه عمل صالح غواړي او بیریا اعمال غواړي. نو دغه بیریا د عمل کول د صالحینو د اولیاءو د سلسلې د صاحبانو د معیت نه بغیر دا کار ډیر مشکل وي. اعمال وي زمونږ خو د ریا نه ډک، او کوم عمل کې چې ریا راشي هغه عمل صالح نه وي، طالح وي، هغه بد عمل وي.
یا اجر نه چې الټه پې دی ګناهګار وي د هغې نیکه څه ثمره نه وي مترتبه چې د هغې عمل په وجه باندې د ده سره محبین او عاشقان پیدا شي. وذروا ظاهر الاثم وباطنه، ظاهر د ګنام پرېږدئ، باطن د ګنام پرېږدئ. نو ظاهري ګناه خو به زنا یې پرې به ږدي، غلا به یې پرې به ږدي، قتل به یې پرې به ږدي. خو الهه امر کوي چې ظاهري ګناه هم پرېږدئ، باطني ګناه هم پرېږدئ. نو دا باطني ګناه اله څه شی ده؟ زنا خو دې پرېښوده، د عالم بیان دې اورېده، آیتونه وعیدات او سخت سخت عذابونه او نصوص دې اورېده، زنا دې پرېښوده. خو د دننه زړګي کې دې د زنا مینه شته که نشته؟ زړه دې زنا ته شوق لري که نه لري؟ دغه زړه خو صفا دی، خو د نفس لعین د وجې نه ده ته القا د خواهشاتو نفسانیو شته که نشته؟ یو سړی به وایي ما خو زنا نه ده کړې، پرېښې مې ده. تا ظاهر د ګناه پرېښی دی، باطن د ګناه چې زړه دې د هغې سره مینه لري، په هغې لا اخته مبتلا یې او لګیا یې ورباندې. او الهه تا ته دا امر کوي چې ظاهر د ګناه هم پرېږده، باطن د ګناه هم پرېږده. څنګه چې د زنا پرېښې ده، د زنا محبت هم پرېږده. محبت د دنیا ظاهرا د حرامو نه ځان ساتل، دا د ظاهر د ګناه پرېښودل دي. خو دننه زړګي کې د دنیا مینه شته که نشته؟ تا ته امر دا دی چې ظاهر د ګناه هم پرېږده او باطن د ګناه هم پرېږده. باطني ګناه دا ده چې حب الدنیا راس کل خطیه، محبت د دنیا د هرې ګناه سر دی. هغه هم پرېږده چې دننه زړګی دې خواته میلانونه کي. جاه او جلال او بادشاهان او گورنرانی ظاهرا ترک کدی لره پدې کې عدل نوي، دا په خپلو مطالبو حاصلول وي، د اله العالمین معونت او معیت پکې ختم وي. خو دننه زړه دې غواړي که نه غواړي، هغه زړګی چې دې پسې مینه کوي چې ما ته سلوډونه کېږي، هغه پرېږده. باطن د ګناه پرېږده. یا من جمله د هغې نه ریا ده، من جمله د هغې نه عجب دی. عجب دا خپل په باطن کې دا خپل ځان غټوالی ته ویلی شي. بعض انسان وي خپل ځان سره غټ وي، په خوله څه نه وایي، چې خلک یې واوري هغه سمعت دی. بیا په اندامونو داسې کردار نه ادا کوي چې خلک ورته وګوري هغه ریا ده. بیا که داسې کردار دی جوړو ځان لپاره چې دا خلک ما ته متوجه شي چې دی صالحه دی او ښه سړی دی، او دې دپاره دې ځان داسې جوړو، نو دا ریا ده. که داسې خبرې دې د پالیسۍ نه ډکې کولې چې دا خلک په ما د ښه سړي ګمان وکړي، نو دا سمعت دی. هسې یې وروړې هلته حدیث مبارک کې راځي که چا یو ځان لپاره داسې صورت جوړ کړ چې خلک پې دوکه شي چې دا خو صالحه دی، او منځ کې صالحه نه وي، هغه خلک پې دوکه کوي، نو خلکو ته یې ځان وښوده، نو ورځ د قیامت کې به اله د دې دومره قوم د وړاندې رسوا کوي او خلکو ته به یې ورښایي. او که د زبان خبرې د پالیسۍ دې دپاره کولې چې دا خلک په ما راغونډ شي، سمعت یې وکړه، نو اله العالمین به ورځ د قیامت کې د دې ټولو خلقو غوږونو ته دا عیبونه رسوي چې ده کې دا کارونه وو. او که چا کې ریا او سمعت نه وي، ګناه یې کړي، نو که د ګناه سزا ورکوي، که ګناه معاف کوي، خو خلکو منځ کې به یې شرموي نه، مخفي به یې خالق د خپل منځ سره خلاصه کړي. او یو عجب دی، عجب دا وي چې انسان دننه باطن کې غټ وي، نه په اندامونو داسې کار ښکاره کوي چې ریا وي، نه په زبان څه وایي چې سمعت شي، خو دا خپل انداز کې دننه زړه کې ورته ځان ډېر غټ ښکارېږي چې زه خو ډېر غټ سړی یم، زه خو د جنت ټیکېدار یم، خو خلک تباه دي. نه، دا کار د مؤمن نه بعید دی، نو صوفي نه خو به ډېر زیات بعید وي. امام ربانی مجدد الفسانی رحمه الله چې د حقیقي صوفي تعریف کوي چې 20 کاله د چپې اوږې ښی اوږې فرشته لګیا عبادات لیکي، او چپې اوږې فرشته قلم هم کښېنږدي،
وی حقیقي صوفي دا دی چې 20 کالو کې د چپې اوږې فرشتې قلم نه پورته کړی، خو 20 کاله بعد د دومره عبادت سره په دې دننه زړه کې ورته ځان د کافر نه ښکته ښکاره شي. هسې نه چې دا کافر په آخره کې ایمان راوړي او زه په آخره کې کافر نشم، مرتد نشم، زما قهقري رجوع نشي. نظرو ظاهر الاسم و باطنا، ظاهر د ګناه پرېږدئ، باطن د ګناه پرېږدئ. دا تاسو ته چې موږ بار بار وایو چې د طریقت د صاحبانو سره کښېنئ، لاسونه ورکئ، د بیعت د هغې سره معیت وکئ او پوره د اخلاص سره هغې ته تسلیم شئ. د هغې مقصد هغه دا وي چې د ظاهري ګناه سره د ملا په بیان هم یو سړی سمېدی شي، خو باطني ګناه نه ځان بچ کول به ډېر ګران دی. ممکن زه یو تیز تقریر وکړم، هغه تقریر به د عبرت نه ډک وي، هغه به بلیغ وي، صمیم القلب ته به کوز شي، ستاسو سترګې به اوښکې هم تلي کي، د ډېرو ګناهونو نه به توبه طیب هم شئ، خو هغه ټول ګناهونه چې راغونډ کړئ هغه به ظاهر الاسم وي، ظاهري ګناه به وي، هغې نه به توبه کوئ. باطنی ګناه چې محبت د دنیا دی، باطنی ګناه چې محبت د جاه دی، باطنی ګناه چې محبت د شهواتو دی، باطنی ګناه چې ریا ده، باطنی ګناه چې سمعت دی، باطنی ګناه چې عجب او خودپسندي ده او داسې وغیره 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 حسد دی. د هغې نه د صالحینو د پاکانو په معیت سره سړی خلاصېږي. دې وجې نه قاضي ثناء الله پانیپتي رحمه الله بار بار دا فرمایي که څوک دغه تمام ظاهري باطني امراضو نه ځان بغیر د معیت د یو مرشد نه خلاصولی شي، د دپاره معیت د صالحینو مستحب درجه ده. که نشي خلاصولی په ده لازم دی التشبث باذیال الفقراء، مراد د فقراو د صوفیه کرام دي چې دی د صوفیه کرامو لمن ټینګه کي، د هغې په معیت دي ځان د دغې امراضو نه خلاص کي. او قرآن عظیم شان هم مونږ ته د دې امر کوي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین، ای د ایمان والاو اله نه ویریږئ. دا اتقوا الله مرتبه ترک د ظاهر الاسم دی، دا خو تا ته بغیر د معیت د صادقینو نه محاصلېدی شو، شریعت باندې عمل شروع کا. خو وکونوا مع الصادقین، د صدیقینو اولیاو معیت وکړه، هغې سره هم مجلس یې شه، هغې سره کښېنه. دا تا ته ولې امر کېږي؟ دا دې دپاره امر کېږي چې ستا دننه زړه کې څه بېکاره مرضونه دي هغه د معیت د صلحاو نه بغیر نه لرې کېږي. نو معززو مونږ او تاسې چې خالق کوم مقصد ته پیدا کړي یو، هغه مقصد ایمان او عمل صالح دی او د اخلاص عظیم مرتبه حاصلول دي. دا زمونږ او ستاسو فرایض دي. دا هر یو کار سوري مه کوئ. زمونږ ایمان هم سوري ګرځېدلی دی، زمونږ عمل هم سوري ګرځېدلی دی، زمونږ اخلاص هم سوري ګرځېدلی دی. حقیقي ایمان باندې ځان مشرف کوي او کوشش وکړئ او ګامزن شئ، قدمونه پورته کوي، دا عزم او ارادې وکړئ چې زه دا کمزوري ایمان قوي کول غواړم. په څه به قوي کېږي؟ سره علماو سره مشورې وکړئ، صلحاو معیت وکړئ. که سوري ایمان دې د ځان سره یوړه، سوري جنت به درکولی شي. که حقیقي ایمان دې ځان سره یوړه، حقیقي جنت به درکول شي. بیا هلته د حقیقي او د سوري جنت دومره لوی فرق دی لکه څومره فرق چې د بنګلې او د تصویر دی. یو قیمتي بنګلې نه تصویر وباسه، که دا بنګله د 2 کروڑ روپیو نو تصویر د 10 روپیو، دومره فرق لري. دا چې خاصو عبادو ته او که کاملو ایمان والاو ته جنت کې نعمتونه دي، نو الہ د هغې متعلق څه فرمایي؟ او احادیثو کې څه راځي چې دوی ته الہ تیار کړي دي، د دوی د سترګو یخوالی به یې ورباندې، ما لا عین رعت چې سترګو کتلي نه دي، ولا اذن سمعت غوږونه اورېدلي نه دي، ولا خطر علی قلب بشر، او د یو بشر په زړه د هغې سوچ او خیال هم تېر شوی نه دی. نو دا حوري یادوي، حوري خو نه یادوي، حوري خو تا واورېدې، غوږونو دې واورېدې. دا غلمان یادوي، غلمان خو تا د ملا صاحب نه بار بار اورېدلي دي. نو څنګه وایي چې څه نعمتونه دي چې غوږ نه دي اورېدلي، سترګو نه دي لیدلي؟ مڼه یادوي، مڼه خو ستا سترګو لیدلې ده.
بنگله یادی باغ یادی دا خو دې لیدلي په سترګو باندې دا څه نعمتونه چې ذکر دي دا هغه عامو مؤمنینو ته میلاویږي کم چې خاص مؤمنین دي کامل ایمان خاوندان دي بیریا عمل خاوندان دي د اخلاص د مرتبه خاوندان دي صدیقین دي انبیاء دي علیهم السلام شهدا او خاص اشخاص دي هغه د پارس نور سيزونه دي الہ د هغه مذاکره ملا نه کړی بس دومره ویلي دي چې وګ نه دی اوریدلی هغه دومره ویلي سترګې نه دی لیدلی دومره ویلي چې د یو بشر په زړه کې لا خیال سوچم نه دی تیر شوی داسې سيزونه مې ورته تیار کړي دي نو د هغه نعمتونو طالبین شئ د کامل ایمان شایقین شئ اعمال الحمدلله صالحه کوي ښه عمل کوي خو د ریا نه خالی کوي دا زړه نه چې ګیر چاپېره دا بیکاره مرضونه تودي د دې مرضونو نه د ځان د خلاصي کوشش وکړئ ګامزن شئ زمونږ عوام او خواص ټول عمر د غیر په صفت باندې نازیږو او هغه ناوي چې په خپله ښایسته نه وي څوک به یې څه کاندي ښایست د مور او نیا رحمان بابا څومره کمالي خبره کړې ده نه دې څوک په پلار ونازیږي او نه دې مرید په پیر ونازیږي او نه دې شاګرد په استاد ونازیږي او نه دې مقلد په امام د مذهب ونازیږي او نه دې سلسله صاحب په امام د طریقت ونازیږي خون خدا کوي چې پلار په زوی ونازیږي پلار د زوی د وجه نه عزتمن شي د پلار سترګې د زوی د وجه نه اوچتې شي او خون خدا کوي چې د مرید په پیر ونه نازیږي بلکې پیر په مرید ونازیږي مرزا جان جانان مظهر رحمت الله تعالی علیه د نقشبندی سلسله یو لوی شیخ د امام ربانی رحمه الله د سلسله فیض ته رسیدلی وو قاضی ثنا الله باندې پتی رحمه الله د مرید او تفسیر مظهری لیکلی دی لوی عالم هغه به مریدانو توایل د مریدانو شوق به زیاتاو چې ما نو ورځ د قیامت کې زما خالق تپوسو کی چې مرزا جان جانان مظهر تا ته می طریقت او علم دواړه درکړي او خدمت د دین لیکړي او ما ته د انسانانو کې تحفه سره وړي دا نو زه ورته مریدانو کې قاضي ثنا الله باندې پتی پیش کم چې ماده سي علماء تربیه کړي دا خون کوي چې پیر په مرید ونازيږي ورځ د قیامت کې مرید خدای ته پیش کړي چې الله ماده سي مرید تربیه کړي نو دا رحمان بابا د شعر دغه مقصد دی چې هغه ناوي چې په خپل خسته نه څوک به سکاني خایس د مور او نیا پلار او پیرو امام دی هغه پر خایس منازيږي خپل خایس ځان کې پیدا کړي دنیا کې هیڅ څوک هم داسې نه دي شوي چې په یو جنې جرګه کړي وي د هغې مور ښایسته وي د هغې نیا ښایسته وي او دا جنې توره ګونګوټه بدرنګه وي او د هغې په ښایست یې دا کړي وي دا چا کړي دي او که چا کړي ډېر قمقل وي رحمان بابا دغه مقصد دی چې ځان ښایسته کوي د بل صفت به څه کوي او که ځان هم ښایسته که شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مناقب شپه ورځ بیانوه خو د هغه په قدم پسې مه ځه د هغه لار مخ خپلوه نو په دې به ته خلاصېږي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صفتونه شپه ورځ کوه د هغه مذهب پسې مه ځه نو په دې به ته خلاصېږي نه هغه اشخاصو انبیا نه و معصوم نه و عام د مور نه پیدا ماشومان غټ شول لیکن دا وخت قیمتي که د کامل ایمان کوشش یې وکړه د عمل صالح کوشش یې وکړه د اخلاص د مرتبې د حصول کوشش یې وکړه د یو بل پیر په لاس کې لاس د بیعت ورکړه خدای تعالی ته څنګه اشخاص جوړ کړه چې نن نر او ښځې د هغې صفتونه کوي خیرات کوي فاتحه لولي په ثواب بخي نو معززو بیا به خدای تعالی تاسو ته محبین پیدا کړي دې کې دا هم ډېره ضرور نه چې یاره ما علم نه دی کړی که زه مرید شم نو ما نه به چېرته پیر صاحب جوړ شي زما به چېرته بیا مریدان پیدا شي د مریدانو د پیدا کولو دپاره خو د سره مه مرید کېږه بیا خو ته دنیا غواړې په دې لار کې نه ته د خدای د رضا دپاره د یو چا سره تعلق جوړ کا خود به خود به اله تانه اله داسې سړی جوړ کړي چې خلک به بیا راځي ستا لاسونو ته او ستا لاسونه به مچې کوي ستا په ذریعه به د هغوی اصلاح کېږي او د اولیاو دا صف ډېر کلو دی علم خو ضروري خبره ده لیکن مانع د ولایت نه وي ګورې خبیب عجمی رحمت الله تعالی علیه دا د زمانې یو لوی ولی تیر شوی دی لوی ولی او دا د حسن بصری رحمت الله علیه د زمانې انسان حسن بصری رحمت الله علیه هغه شیخ الکل په حدیثو کې دی چې ظاهر او باطن جمع کړي دي
او هغه یو ځل په دې لار روان دی ماښام نمانځه ټیم دی وی دا وړوکی جومات د چا دی وی دا د خبیب عجمي رحمت الله تعالی علیه دی وی ښه راځئ چې دا یو د ماښام مونځ د پسې وکړو بزرګ دی ښه سړی دی طالبان یې دننه کړه مانځه ته د خبیب عجمي رحمت الله علیه مونځ هم د عجمو مونځ و که نه مولا خو نه و لهجه به یې څنګه ونو خو ده چې وکتل چې یاره زه خو عالم یم زما دا مونځ به ده پسې ونه شي سلام یې وګرځو دا مونځ یې خپل وکړه بیا لاړه هغه مبارک وي دا څوک چې دا سلام یې وګرځو مونځ یې بېل وکړه وی دا حسن بصري رحمت الله تعالی علیه نو زړه خو خفه کېږي که نه بس زړه یې خفه شو دغه ځل 99 کرتې حسن بصري رحمت الله علیه د خپل خالق دیدار په خوب کې کړی و خدای یې لیدلی و په خوب کې دا یې سلم کرتې په خوب کې ولیده او خدای تعالی لیدل داسې نه وي چې څوک صورت ګوري یا شخص داسې پرده هغې نه اخوا آواز راځي یا یو نور او رڼا لیدل وي امام دارمی رحمت الله علیه باب رؤیت الله تعالی فی المنام کې باب لګی په روایات ذکر کوي دا شرعا جایز عمل دی کیدای شي چې څوک د خدای تعالی دیدار وکړي نو دی آواز کوي یا رب یا زما ربه هغه کار راوښیه چې زه یې وکړم او ته رانه پرې راضي شي آواز ورته راضي وي هغه کار خو تا ته په لاس درغلی و خو تا ونه که که نه څه شی و میګا ماښام دا یو مونځ د خبیب عجمي رحمت الله تعالی علیه پسې یا الله الفاظ یې ګډوډ و که نه وی که الفاظ یې هر څنګه و زړه خو یې ما سره و که نه ته الفاظو باندې دوکه شوې زړه یې ما سره و که الفاظ یې هر څنګه و خو زما سره ډېر رابطه ډېره برابره وه که دغه مونځ دې کړی وی وی بیا به لاړ شم بیا به وکړم وی نه هغه سره د سودا چې دې کړی وی چې تا ته سودا وه او مونځ دې کړی وی مونږ دا یقین یې امید لرو چې حسن بصري رحمت الله علیه خادم د دین او د حدیثو تېر شوي دی الهه به هغه نه په نورو څیزونو راضي شوي خو دا د عبرت دپاره بعضې کتبو دا واقعه او دا روایت ذکر کړی دی نو معززو عوام یې په دې مه خفه کېږي چې مونږ علم نه دی کړی فریضه د علم حاصله کوي فریضه د علم څه شی ده د مانځه احکام زده کوي د روژې احکام زده کوي د حج احکام زده کوي زکات احکام زده کوي دا د دین اخوا تفقه فی الدین ټوله دنیا خو علما نه جوړېږي هغه فرض کفایي وي هغه چې دې علاقه کې زه بیان کوم ستاسو غاړه پې خلاصېږي تاسو چې کم خپله فریضه ده هغه راټینګه کوي خپل بچي اصلاح کوي خپل لورګانې اصلاح کوي کور اصلاح کوي دا ستاسو فریضه ده د معراف فریضه د مقتدیانو اصلاح او هغې ته بیان او هغې ته هغې باندې زما ګردن بندېږي هغې غاړه زما پې نیولی کېږي زما فریضه ده زما په فریضه کې تاسو کار مه لرئ خپلې فریضې راټینګې کوئ چې ستاسو خپل کورنۍ ماحول برابرول دي او د خپلو بچو اصلاح ده چې په هغې ستا نیول کېږي او چې یو سړی فرض نه کوي او نفلو پسې منډې وهي دا خو کمقل وي فرض خبره ضروري خبره یې اول یو سړی فرض مونځ نه کوي نوافلو د شپې په تهجدو ځان مړ که نو څه فایده شوه یو سړی فرضي زکات نه ورکوي او نور سخي دی لګیا دی پیسې ویشي نو دا خو اجر نه لري نو دغه شانته تاسو باندې چې کومه فریضه ده هغه د خپلې کورنۍ کنټرول دی د لوڼو د بچو اصلاح ده هغه ستاسو فریضه ده که یې نه کوئ ګردن مو پې بند دی پاتې شو د میعراب په خوا ودرېدل او د میعراب د عوامو اصلاح یو مستحب عمل دی ستاسو دپاره هم علم ورته شرط وي خو دا مستحب هغه وخت کې وکړئ چې کله ستاسو فریضې خپلې پوره شوي وي څو خبرې مې عرض کړې نو بیا به انشاءالله محبین ستاسو هم خدای تعالی پیدا کوي او د خلکو په زړونو کې به ستاسو محبت اچوي خلک به ستاسو په خوا باندې را روان وي ستاسو د زبان لاړه به بیا شفا وي ستاسو د خولې قلهو به بیا هغه دم وي هغې باندې به خلک ښه کېږي خپله به خود خلک تاسو ته رامات وي خو موږ او تاسو لا عزم نه دی کړی چې قوي ایمان لاسه شي او کامل ایمان لاسه شي او بیریا عمل لاسه شي نو د هغې تلاش او د هغې کوشش هغه ساعي هغه موږ او تاسې کړي نه ده دې طرف ته ګامزن شئ او په دې لار کې قدم واخلئ درود شریف په شوق سره ولولئ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآله وبارک وسلم وصل علیه خداوند کریم دا څو خبرې د خیر خواهۍ او د نصیحت په شکل عرش وي الهه ما نه قبول یې وګرځوه او ما دوی ته د عمل توفیق پې را نصیب کا او یا الله ارادې به مونږ وکړو ستا د دوستۍ په لار به قدم کېږدو مخکې سیر او سفرونه ته راته اسانه کا او یا الله زمونږه لطایف سبعه قلب روح سر خفي یخفا نفسي قالبي په خپل ذکر باندې جاري و ساري کا او یا الله زمونږ زړونه ینابیع الحکمت وګرځوه او الهه زمونږ د زړونو نه
عام مسلمانانو ته د فیض او د نور او د رحمت سینې جاری وساري کا. خداوند کریم ستا د دین د خدمت کار رانه واخله او یا الله هغه زندگی چې هغې کې ستا د دین د خدمت نه یې هغې نه مو وساته او یا الله که دې دنیا کې بقا راته خیر ګوري او په دې کې زموږ د آخرت په لحاظ سره خیر وي نو عمر دراز راته راکړه او یا الله که چېرته دې دنیا کې استوګنه کې زموږ خیر نه وي او آخرت مو خرابېږي یا الله بس زر زر مو در واخله او د فتنو او د عذابونو د هر څه نه مو بچ کا. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آله وبارک وسلم.